کسان چې درېمه کوي دا حرام دي، کم کسان چې کلیزه کوي دا حرامه ده، کم کسان چې څلوېښتي کوي بالکل حرامه ده، په حرامو کې چې کم دی مبتلا دي. بسم الله الرحمن الرحیم. په مړو کې درېمه کول، څلوېښتي کول، کلیزه کول او جمعه کول جایز دي او کنه. محترمو زمونږ ستاسو په معاشره کې دا خبره ډیره تیزی سره چلیږي چې نن درېمه دا دیګ به پخو، نن څلوېښتي دا دیګونه به پخو، نن کلیز دی بس خپلوان ناغونډوه، او نن چې کوم دی څلوېښتي ته څه کوه، دا ټولو خلکو د خبر چې کوم دی ورکوه او راځئ چې کوم دی بس افلانکې مړ دی او خو چې کوم دی ښه خیرات ورپسې وکړه. او بعضې خلک پکې دام وایي چې تاسو کې پیلنۍ مړه شوې ده، خو چې کوم دی دیګونه ورپسې باندې کوي. نو آیا څلوېښتي، درېمه، کلیزه او دغه شانې چې کوم دی جمعه په اسلام کې نشته دی. کم کسان چې درېمه کوي دا حرام دي، کم کسان چې کلیزه کوي دا حرامه ده، کم کسان چې څلوېښتي کوي بالکل حرامه ده، په حرامو کې چې کوم دی مبتلا دي. څوک چې درېمه کوي او درېمه خوري دا حرامه خوري، دا چې کوم دی شریعت کې نشته. که د یو سړی و چې جایز دي یا شته، نبي علیه الصلاة والسلام دا عمل نه دی کړی. که څوک یې کړی دی موږ ته دې وښایي، موږ علم کې به هم راشي، موږ ته خو دا پته نشته دی. که چا ته پته وي موږ ته دې ووایي. خو چې یو کار پیغمبر وسلم نه کړی، صحابو نه کړی، اصحاب کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، هغې نه وي کړی، موږ او تاسو به څنګه کوو؟ پیغمبر ځکه فرمایي وسلم صحابه په شان د اسمان ستوري دي، چې کوم صحابي په تاسو اقتدا وکړه تاسو به چې کوم دی کامیاب یې. یو صحابي هم درېمه، کلیزه، څلوېښتي دا نه دي کړي، دا رواجونه دي. دغه پیسې راواله جومات مسجد کې ورکه، آب به جوړ شي، الله به چې کوم تاسو له اجر درکړي. نور دغه عمل کول هسې پیسې بربادول دي. طالب لا ورکه، طالب به کتابونه والي، طالب ته وایي دا ول د مدرسې چې کوم دی زی راځي دا خرچه پې چې کوم دی مدرسې وچلوه. ځکه چې نن سبا داسې طالبان دي، ما ته پته ده چې هغې مدرسو کې وخت تېروي او هغې چې کوم دی خرچې ته ضرورتي پیسې ورسره وي نه، او مور او پلار یې غریبانان وي، دې له چې کوم دی ورکه دغه ستا فایده شوه. صحیح ده جی. طالب ټول نه بهترین صدقه طالب له ورکړه. نو ان شاء الله په دې باندې به عمل کوو. الله رب العزت دې وکړي چې په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.